مصر ساتي رپورټ افیس په کیمرامان او شینشاه سودان مشره من دلته په کلی سیمه کې موجود موږ سره رفیق موضوع سره موږ موجود پاکستان تحریک انصاف ډېر سپیشل لیډرانو کې د شمارو ډېر طویل وخت په پاکستان تحریک انصاف کې تیر کړ او ډېر زیات مالی قربانیان هم دوی ورکړي دي دوی اوس ناراضه دي موږ دوی ته پوښتنه چې موضوع کوي ډېر مننه موږ ته ټایم راکړو نن تحریک انصاف ته الوداع لپاره یو تقدیم ورسره کړی رفیق بھائی څومره وخت تېر کړو او ولې مجبور شو تحریک انصاف ته 2015 کې راغلی وم تحصیلي الیکشن هم ما کړی او د هغې نه پس چې زموږ هغه د چا نه پټ نه دي لکه هر یو شی ما په پیسه کړی که ټرانسفارمر دی ما ذاتی د جیبه پیسې لګولې دي تقریبا 1 کروڑ 10 لک روپۍ ما لګولې دي جلسې ما ادریس ته هم کړي دي او دغه ته هم کړي دي پرویز خان ته هم کړي دي د هغې نه علاوه د کلي خدمت د غریبانانو خدمت هر یو شی ما په خپله کړی ټیک ده موږ که څه کار و دوی ته موږ وینا کړي کله یې کړی کله یې نه کړی د هغې نه پس پرویز خان ته شکریا ادا کوم چې هغه ته درېیمه میاشت ته مونږ ټلیفون کوو زموږ ټلیفون هغه زما غوندې سړي هغه ټلیفون نه ادا نه اوچتوي د هغه زوی دی سا خټک دی نه اوچتوي د هغه زامن ابراهیم دي نه اوچتوي نو د الله بندګانو ما خو د ستا په پلان باندې د دنیا دولت لګولی دی دا په الیکشن ما د دنیا دولت لګولی دی کم خلکو چې تاسو سره څه نه دي کړي چېرته روپۍ نه ده لګولي هغه خلکو نه تاسو څه جوړ کړی ښځې ما تاسو ته راوویستې لوڼه مې درته راوویستې بچی روندارې رویرې ستاسو په الیکشنو کې منډې ستاسو په الیکشنو کې ووټ غوښتل ایجنټان کېنول پیسه لګول روټیانې ورکولې جلسې کول څه وشو زموږ د کوړي ته یې سم موږ صرف دی ته دا وایو چې کم سے کم زموږ د کوړي هسپتال ته وګورئ موږ خو دا خواهش وي چې موږ پرویز خان دلته ایم این اے راولو نو دا ایم این اے سیټ زموږ د ډېرې مودې نه روان داسې دی چې پای کار نه کېږي صرف دا دې دپاره کړی چې دی به زموږ څه کار کوي هغه اخري دا وکړل چې زموږ موبایل وچتولې پرېښول ولې موږ صفا خبرې کوو موږ صفا خبرې ورته کړي چې خټک صاحب داسې کار دی داسې کار دی داسې کار دی که دی په هغه خرابو په هغه خبرو باندې موږ نه ناراضه شوي نو موږ معافي غواړو بس موږ واسې هم ته لاړو او بل د هغه د دې نه خبره مو چې دی روان این پي ته دی نو په کار دا چې دم سره رابطه کړې وي هېڅ رابطه هم نه هغه د الکپري کې ده هغه تللی په خپله هغه کې ناست دی ولې د دوی الیکشن دی دورواري الیکشن دی هغوی په هغه باندې لګیا دي بل ادریس خټک دی ادریس خټک چې ما خبرې به اوس کولې ولې زه خو دروغ نه وایم ما خو قرآن راغېشتی قرآن به اوچتوم دلته ادریس خټک په خپلو لانجو کې اړم دی هغه مړم دی رویل مړم دی نور مړم دی دی دې ته نه ګوري چې هلکه موږ دې غریبانانو سره څه وکړل موږ د اکوړي سره څه وکړل د اکوړي خلکو سره د سره څه کړي اکوړي خلکو د په کمه ایماندارۍ سره ولاړ خپل کلی غورځولی دی اوچت کړی نو ادریس هم ډېر زیاتې موږ سره مو کو زموږ اکوړي سره یې مو کو بل دا نه موږ دا تپوس کوو چې ادریس موږ دومره پیسه لګولي ده تا ماته چې دا لګوه د دې به موږ کوو دا به کېږي اخري کې چې موږ کېناستو بل 4 غنټې مراد کوثر په ځای کې زموږ میټینګ و نو ما ته ده وویل چې موږ سره تاسې کړي څه تا کړي تا عمران خان سره کړي نو که موږ عمران خان سره کړي ته موږ اوچت کړی تا موږ سره څه وکړ موږ دې وغورځولو اکوړی دې وغورځولو ټول دې وغورځول راشه دلته جنازګاه جوړه شوې ده وګورئ هسپتال سره په هغې باندې ټوټل زه وایم د 30-35-40 لاک روپو کار نه دی شوی 95 لاک روپۍ پیوتې دي د سهیل خان زوی سره پیپل دغه دی دا ګراؤنډ دی هغې کې یو 40 فوټ یو کمره جوړه کړې ده 85 لاک په هغې وتې دي د هغې نه علاوه زموږ هسپتال ته وګورئ څه دي ښه ګراؤنډ ته وګورئ دا څه دي موږ ته دا تپوسونه وکړل موږ ته دا تپوسونه زما نه مه کوئ چې موږ تا نه دا تپوس نه کوو موږ به چا نه کوو دا ایم پي ایس ایف ادریس راته وویل چې موږ نه دا تپوسونه مه کوئ دا لاشه د اکمل شاه نه تپوس کوو دا د سهیل نه تپوس کوو دا فلانکې سهیل غریب په خپله خفه دی هغه په خپله دې جدوجہد کې روان دی چې موږ خپل کلی یو کړو افضل شاه دي لګیا دي چې موږ خپل کلی یو کړو نو موږ هم اوس دا د خپل کلي ته خوړه خټک ته شیدوم زموږ کلی دی میرا کوڼ هم زموږ دی دا ټول زموږ دي خو موږ دې خلکو ته خواست کوو چې ورور مې
هېڅ هم ونه شو چې څه وشو دی ځان ته وکړل خو هغه ذات شته دی نور سیوا زه څه نه ویم چې ما مخکې په بل یو لایف ویډیو باندې ما ویلو بیا ما د ادریس ټلیفون وکړو چې ښه دی ونه کړل ما ورته ډېر مې خو کړل نو زه ادریس ته وایم ورور مې چې څه تا موږ سره وکړل زما غوندې سړي سره چې ما تا ته څه نه دي کړي پرویز خان تا ته ما څه نه دي کړي سن 93 نه زه تا سره یم او دا اسحاق خان تا ته پکار دا چې ما به تا ته رنګ وکړو نو رنګ به دې کټ کو عمران خټک ته مې رنګ وکړو هغه به کټ کو موږ خو تاسو سره بې موره بې پلاره پرېښو زمونږ چې په سکار راتلو څه به عدنان ته مونږ ټلیفون نه کول تا نه راشه دا کندې دي دا راته ډکې کا دا پیپ لاین دی دا راته سیټ کا هېڅ هم نه اخري کې زمونږ د پی ټي آی د یو ورکر نه چې د هغه د کور 101 کوټ دی د هغه نه دی 75,000 روپۍ واخېستې یو پیپ لاین یې ورته اچولی و د پیپ لاین د سوي ګیس والا په دې دغه کې اچولی و د های سکول خپل ورکر نه د خپلو نه چې د هغې د کور 101 کوټونه دي څونه مې دی هغې چې کله مونږ ته ووایي چې بھائی دا کار شوی دی بیا مونږ چغې جوړې کړي هغه پیسې رالې هغې ته واپس ورکړي نو زه دا مشران دي زموږ مونږ دې مشرانو ته وایو چې مهرباني وکړئ دا خپل دغه مه صحیح کوي که دا نه تاسو صحیح وی صرف یو دا ټلیفون مو چتولی دا نو رفیقې چېرته م نو تلو ټول عمر به تا سره سن 93 نه والې تر اوسه پورې څو کاله وشو 93 نه والې سته دا زه پرویز خان سره وم چې هغه سره 30 سال ما تېر کړ خو په 30 سال کې هغې مونږ ته څه کړي دي صرف یو کسې भर्ती کړی دی راته په دې دومره کې نور نه د هسپتال مو ته ویلي دي ویل دا زما لاس کې نه دی ادریس ته وایي ادریس ته مو وایي چې ادریس څه کې وایي دا د هغه لاس کې دی د پرویز خان لاس کې دی هغه لاس پورې भर्ती کړی دی صرف کلاس 4 دی تعلیم وسو د هغه تعلیم بې تعلیم نه کس تعلیم دی بدار د په کلاس 4 کې भर्ती کړی زه په هغې شکریا ادا کوم نور د لسم پاس چې کوم دی هغه په 11 سکیل کې भर्ती کړي دي داسې هلکان भर्ती شوي دي چې هغې ته پیپرې بار راوتي دي او هغه یې هغې شي ډایرکټ په 16 سکیل باندې پکېشتي دي خو زه به ډېر افسوس کوم ځکه نن دې پارټۍ ته راغلی وه نو زه راته حقیقت ویم چې زما دړه نه یو الله خبر دی چې زه د خپلو دې مشرانو جدا کېدم دې مشرانو مونږ ته دا ونه وی چې بھائی دا ته څه کوې چېرته دی زمونږ دا کوري مشرانو زمونږ مشر پرویز خان و که دې پرویز خان یو ټلیفون کړی چې څه چل دی نو زه ویم چې هېڅ په همداسې دا ورځ زمونږ نه راتلی پرویز خان زه ویم ډېر افسوس دی بیا دا او خاص کر ستا زامنو ته دې زامنو نه یې تپوس وکړه چې ستا زامنو مونږ سره کومه لار وکړه ما د دوی څومره عزت کړی ما ستا څومره عزت کړی دی ما د عمران خټک څومره عزت کړی دی د لیاقت خټک مو څومره عزت کړی دی او تاسو زموږ څومره عزت کړی زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې دا دېرش کاله تاسو کوم زموږ عزت وکړو کم خاطر کم دا کوري خلکو سره مو لوبې وکړې د دې زه ډېره شکریا ستاسو ادا کوم رفیق بھائی تبدیلی کم نعرې لګېدلې وي سره له چینج دا رالو چې غریب سړی در په در خاورې په سر شو د دې د وجې نن موږ همدغه څیز باندې په مهنګایي باندې موږ دا پارټي دغه کوو چې چینی لاړ 160 روپو ته وړي لاړل 400 روپو ته د مزدور دیاړي نشته تیل لاړل 147 روپو ته زما خدا عادت چې زه په بازار کې ګرځم نو ما پسې خلک اوازونه کوي کنځل کوي زم کوم ما هم کوي الله د خلکو عزت وکړي چې زما کنځل وړي زه د هغوی وړم خو دا شی موږ اوس نور نشو برداشت کولی چې په بازار کې چغې وایي چې غلو بس غلو سره بس مونږ وی چې را چې غله کوي نو بس دا کم چې زمونږ مشران دي زه راته که یو شی وښیم که نه یو شی قسم دی مې پوښتی چې دا ټول عوام وجاړي مونږ سره هر یو شی پروتی دی او خاص کر زمونږ د ایم پی اے صاحب هر یو شی مونږ سره پروت دی چې دا کارکردګي څه ده دی خو په ارام ناست دی بس خلک یې راغونډوي ده ته په اکاونټ کې ورولي خو زه خلکو ته دا وایم چې وروڼو اکاونټ څنګه وړي زی بس اکاونټونه د دې شته کنه دا جمع کیږي اوس په الیکشن لګای کنه مخکې ما ټیکداران ټول کوي مخکې ما پیسې راګوله د جیبا اوس ریل لګیا دی هغه یو نېشنل بینک ملازم دی هغه څنګه لګیا دی په ټرانسفارمر 10,000 20,000 روپۍ د جیب ورکوي د تنخواه څومره ده دې کوم نه پیسې وروړي همدغه د عوامو پیسې دي د ټیکدارانو نه یو دی چې بل وي 1 लाख روپۍ هغه نه 10 لټه د تحصیل دغه وګوره کارکردګي څه کارکردګي ده
بې حده ګنده کارګردګي ده د سړک ته MP او خپل ورور مو درولې هغه خپل ورور درولې دی نو ما ورته ویلي مې راشه تکړه چې پاکوړي کې جلسه وکړه پاکوړي کې میټینګ وکړه دا به ما کول هر دا چې څو دا به ما کول دا پیسه به موږ لګوله خلک به موږ راغونډو هر یو څیز هر یو شی موږ دی ته کړی دی خدای کې بالکل دا احساس نو زه وایم الله پاک دې دی ته د نیکۍ هدایت وکړي بل نور سره یم د نیکۍ هدایت یې ورته الله مستقبل څه تحریک انصاف اوس نه مستقبل نشته مستقبل ختم په دې دی چې زمونږ په کوري کې د پی ټی آی نه یو کس نشته یو کس نو درېږي او نه هغوی څوک دا کوشش کوي چې موږ ټکټ والو هغوی ته خپلو حالاتو پته ده باقي زه خپل مشرانو ته بیا هم وایم زمونږ مشران دي پرویز خان دی ادریس دی ادریسه چې څه زیاتی دی ما سره وکړو رب العالمین دې دا زیاتی تا سره او د ستا بچو سره وکړو ولې زما بچي دې تباه کړ رب دې ستا بچي تباه کړي اوس پوه یم په قرآن به موږ جاتو چې الحمدلله الحمدلله ما د جیب هر څه کړي دي ما تاسو نه لاس نه نیولی ما تحصیلي الیکشن کړی دی ما سره په خپله پارټۍ کې هلکان بې وفایي کړې ده د هغې نه علاوه زه ادریسه ما په تا لکونه روپۍ لګولي دې په تحصیل الیکشن کې ده دا نه دي ویلي چې زه یو ټوپۍ به درته یوسم دا لکه موږ ودرولی دی دا موږ روستی دی اخري کې چې موږ کېناستو چې بای څه دي ویره دا خو عمران خان ته تار څه کول نو د عمران خان دلته موږ سره تلو راتلو تعلق یې و موږ سره خو به تلل تل راتلې بیټک کې بنا شو ډېره کې بنا شو مینتونه به دې کول لغو دې د الله نه یېرېږه لغون دې الله نه لغو دې ادریس وایي یېرېږه موږ دې تباه و برباد کړو بیا هم دا ته یم چې موږ دې تباه کړو نو رب د سره هغه وکړه که چېرې ښه دي چا سره کړي ته یې در سره خوږ دي که بد دي کړي نو رب دې غاړه کړه زه تحریک انصاف ورکرانو ته دا میسج ورکوم چې وروڼو ډېر ټایم موږ دې کوري کې تېر کړو دوی سره موږ ډېره مینه دوی ته ورکړه ډېره همدردیانې مو ورکړې دوی ته موږ وټران راوویستل دوی ته موږ هر یو څیز ورکړو خوشحالیانې مو ورکړې ورته موږ د دوی په دیرو ته چې لاړ شو په ماته پیالې کې چې څکو دلته چې دی راشي نو موږ ټیبل د یو کور نه راخلو پیالې د بل کور نه راخلو کیک ورته کرد راخلو ټیبل ورته د بل نه صفا سوتره کړو دلته یې کېنو او چې موږ د دی دیرو ته لاړ شو نو پیالې څوکه به یا وي یا بني نو هغه به رامخکېږي یا سور شربت په ګلاسونو کې چې په دې وسره ما خولم والي وه چې راغونډې نو ادریس خان کم سے کم چې سمه پیالې روټۍ وخت د چا عزت خو وکړه روټۍ ټایم کې دا چای او شکل چلی د روټۍ په ټایم کې دلته د روټۍ ټایم وي نو موږ دار دی نه پیدا کوو قرض ورته راکړو او چې هلته موږ لاړ شو هلته یې سمجي ادریس خان دا شی بدل کا ستا مستقبل نن نه الحمدلله زه به دې او پوري خلکو سره دا وعده کوم مخکې چې څومره خدمت کړی دی د هغې نه سیوا اوس په خدمت کوم زه راته په کلام پاک په د لاس کې دم اوس چې لا اله الا الله محمد رسول الله که ما غواړې دا پوري خلکو سره غداري کړي دوکه کړي فراډ کړي